چې کله موږ دا خبره کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام انسان دا بشر دا، بیا اهل بدعت چې د عشق نبوت په نامه باندې د خلقو عقیده ور خرابوي، د عشق نبوت په نامه باندې خلق د اهل حق نه لري کوي، د عشق نبوت په نامه باندې امت د اهل حق نه ماتوي. بیا دی په دې وخت کې دا پروپاګاندا کوي چې دا خلق خو نبی علیه الصلاۃ والسلام بشر غني، حالانکه بشر خو د خاورې نه پیدا کیږي، خاوره خو خوشبودار هم کېدلی شي، بدبودار هم کېدلی شي، خاوره خو سپینه هم کېدلی شي، خاوره خو تور هم کېدلی شي، خاوره پاکه هم وي او خاوره ناپاکه هم وي. بیا دی په څه وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام بشر غني؟ د دې جواب په ذهن کې کېنوي. نبی بشر او امتی بشر په دې کې د ځمکې اسمان فرق ده. کوم چې امتی بشر ده دا د ځمکې د خاورې نه جوړیږي، هغه خاوره سپینه هم کېدلی شي، هغه خاوره توره هم کېدلی شي، هغه خاوره پاکه هم وي ناپاکه هم وي، هغه خاوره خوشبوداره هم وي او بدبوداره هم وي. او کوم چې نبی ده، نبی بشر دا د جنت خاورې نه جوړیږي چې هغه کله هم بدبوداره نشي کېدلی، همیشه هغه خوشبوداره وي. هغه خاوره کله هم تور نه وي بلکې همیشه سپینه وي. هغه خاوره د جنت والا هغه کله هم بدبوداره نه وي، همیشه خوشبوداره وي، کله هم ناپاکه نه وي بلکې همیشه پاکه وي. نو امتی بشر چې کومه ده دا د ځمکې د خاورې نه جوړ ده، او کوم نبی بشر چې ده دا د جنت د خاورې نه جوړ ده. ځکه مونږ وایو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا بشر ده، دا چې د کومې خاورې نه جوړ ده هغه خاوره پاکه ده، ناپاکه نشي کېدلی، هغه خاوره خوشبوداره ده، بدبوداره نشي کېدلی، هغه خاوره سپینه ده، توره نشي کېدلی. نو دا خبره مسلمه ده، په دې خبره باندې اتفاق ده چې د جنت خاوره دا په ټولو خاورو نه بهتره ده. بالکل په دغه رنګې کوم نبی چې کوم امت ته راغلی ده، په هغه امت کې یو کس هم په نبی نه زیات صاحب علم، په نبی نه زیات ښکلی دا نشي کېدلی، بلکې هغه نبی د یو امت وال په یو امت نه زیات صاحب علم وي او زیات خوشبوداره او زیات ښکلی وي. او د موږ چې کوم نبی ده دا چونکې ټولو امتو ته راغلی ده، دا خاتم النبیین ده، آخري نبی ده، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول امت نه زیات صاحب علم ده او په ده نه زیات بل څوک ښکلی هم په حسن کې نشي کېدلی. نو ځکه مونږ وایو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا بشر ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د جنت خاورې نه جوړ ده چې همیشه خوشبوداره وي او کله هم دا نشي بدبوداره کېدلی. د نبی ذات بشر ده او صفات دا د نور ده. نبی د خپل ذات په اعتبار سره بشر ده، انسان ده، او نبی د خپل صفت په اعتبار سره نور ده. قرآن کریم کې یا احادیث مبارکه کې چې کوم ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ته د بشر نه ویلي دي، هغې نه مراد ذات نبوت ته، او کوم ځای کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د نور نه ویلي دي هغه ځای کې مراد صفت نبوت ته. دغه سي قرآن کریم کې سورۃ یونس کې الله تعالی فرمایي اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. آیا خلکو ته دا خبره عجیبه معلومیږي چې مونږ په دوی کې هم یو سړی داسې رالیږلی دی چې هغې ته مونږ وحی ورلیږلی ده. او داسې سورۃ یوسف کې الله تعالی فرمایي وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، وایي مونږ په تا نه مخکې چې کوم پیغمبران رالیږلي وو هغه انسانانو. نوحي الیهم من اهل القرى، چې هغو ته مونږ وحی رالیږله، هغه د کلیو نه وو، هغه د علاقې د بستۍ نه وو، د کلي نه وو. دې نه دا معلومه شوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات په اعتبار سره دا بشر ده. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي انما انا بشر مثلکم، وایي زه د تاسې غوندې یو بشر یم، انسان یم. انسا کما تنسونا، او
ما نه هم داسې خبره یریږي لکه تاسو نه چې یریږي. فاذا نسیت فذکرونی، او کله چې د ما نه خبره یېره شي بیا تاسو ماته خبره را یادوئ. که چیرته نبی علیه الصلاة والسلام ذات هم نور وای نو کله هم نبی علیه الصلاة والسلام داسې نه بیانول. او داسې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام هر خبره لیکله. بیا ما ته قریشو وویل چې ته د نبی علیه الصلاة والسلام هر خبره مه لیکه، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام کله د غم په حالت کې وي او کله د خوشي په حالت کې وي، دی هم د مونږ غوندې یو انسان ده، نو ته د نبی علیه الصلاة والسلام هر خبره مه لیکه. وایي ما د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې لیکل دا پرېښودل. ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې داسې داسې ما د تا هر خبره لیکله، خو قریشو زه منې کړم چې ته د نبی علیه السلام هر خبره مه لیکه. نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل، وایي قسم دې وي د ما په هغه ذات باندې چې د یو په قبضه او قدرت کې د ما ذات ته چې د ما د خولې نه چې کومه خبره وځي هغه همیشه حق وي، کله هم ناحقه خبره د ما د خولې نه نه وځي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام د ذات په اعتبار سره دا بشر ده او د صفات په اعتبار سره دا نور ده. او هغه خلک چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام د بشریت انکار کوي نو هغه د خپل ایمان او د خپل ځان فکر دی وکړي، د هغې دنیا هم په خساره کې ده او د هغې آخرت هم په خساره کې ده.